السلام علیکم. نننې زموږ ټاپک دی د سیفټي حوالې سره کوم چې په انټرویو کې ډېر زیات یو اهم کوېشن دی. په انټرویو کې اکثر د دې تپوس کېږي کله چې انټرویور یو مطلب یو سیفټي افیسر هایر کوي، هغه نه انټرویو اخلي، نو هغه نه پکې تقریبا 5 نه والا 10 په منځ کې داسې کوېشنز دي، امپورټنټ کوېشن چې د هغې تپوس کوي. نو په هغې کې موږ سره یو دی سیفټي آډیټ. نو انټرویور به تپوس کوي چې واټ از سیفټي آډیټ یا کین یو پلیز ټیل می اباؤٹ د سیفټي آډیټ. نو د دې به تاسو پراپر طریقې سره جواب ورکوئ. د دې جواب به صحیح سیفټي آډیټ وایي څه ته، د ولې دا پروسس موږ کوو، د دې فایده سره موږ سره دا په کم ځای کې کېږي، کم ځای کې نه کېږي. نو د دې ټولو مطلب د دې ټاپک د حوالې سره چې سیفټي آډیټ څه ته وایي، دا ولې دومره ضروري دی، د دې پروسس څه طریقې کار دی، د دې ټایپس دي او دا ولې موږ استعمالو یا دا پروسس ولې موږ کوو. نو دې ویډیو کې درته زه دا کلیر کوم. نو په پښتو کې اول ځان پوه کړئ چې سیفټي آډیټ څه ته وایي، ټیک ده. او په انګلیش کې درته په سکرین باندې ډیفینیشن لیکم، ځان یاد کړئ. سیفټي آډیټ دا یو داسې پروسس دی چې په دې کې موږ هیزر چې دي هغه آیډنټیفای کوو، یا سیفټي آډیټ یو داسې پروسس دی چې په دې کې موږ انسیف ایکټ او انسیف کنډیشن آیډنټیفای کوو په سایټ کې یا په یو پلانټ کې، او د هغه پلانټ کې یا هغه سایټ کې د هغې د سیفټي د امپروومنټ دپاره موږ سیفټي آډیټ چې دی دا پروسس کوو، ټیک ده. بالکل په اسانه طریقې سره سیفټي آډیټ څه ته وایي. سیفټي آډیټ هغه پروسس دی چې په دې کې موږ انسیف ایکټ او انسیف کنډیشن آیډنټیفای کوو په یو کار ځای کې یا په یو پلانټ کې، د دې لپاره چې د سیفټي کې امپروومنټ راشي. که فرض کړه دغلته کې یو کس انسیف ایکټ هغې ته وایي یو کس ته ورک ایټ هایټ باندې کار کوي، بر او چوت کار کوي، هغه سره فول باډي هارنس نشته یا ورسره هیلمټ نشته یا بیلټ هم دی لګولی، نو دی کار کوي، د ده د راغښتو چانسز سیوا دي. نو چې دی راغړي نو دی به زخمي کېږي، خوږېږي به، الله دې نه کړي کېدای شي د سر یا داسې رګ ولګي، د ده ډیت هم کاز کېدای شي. نو دغه انسیف دې ته وایي انسیف ایکټ وایي اکټیویټي ته، یو کار ته انسیف چې هغه سیف نه وي، یو کس سیف نه دی هغه کار کوي، نو دا خطره ده، صحیح ده. دې ته وایي انسیف ایکټ. او انسیف کنډیشن دې ته وایي فرض کا یو ځای کې مطلب اوبه دي او هلته کې د ښویېدو هغه چانسز سیوا دی په ځمکه کې، صحیح ده. دغه کنډیشن ته موږ څه وایو انسیف کنډیشن وایو چې سیف نه دی، په دې کې ګرځېدنه کېږي، صحیح ده. یا یو کس ورک ایټ هایټ باندې کار کوي، هلته کې مطلب داسې قسم خطرات دي چې د هغې نه دا انسان زخمی کېدی شي. نو یا دغلته بجلی کرنټ لګي، یا بجلی مطلب دغلته کې شارټ سرکټ دی یا بل څه خرابي ده، نو دې ته څه وایي انسیف کنډیشن. یا بل مثال دا دی یو ځای کې کرین لفټینګ کوي او تیز هوا چلیږي، 32 کیلومیټر پر اور نه سیوا ده، هوا سپیډ سیوا دی، او دې دغلته کې مطلب په دې دوران کې کار کول موږ له نه دي پکار، ولې چې دا انسیف کنډیشن دی. حالات داسې دي چې په دې کې یو هیزرډ راتلی شي، یو نقصان، یو اکسیډنټ راتلی شي، نو دې ته انسیف کنډیشن وایي، صحیح ده. انسیف ایکټ او انسیف کنډیشن. سیفټي آډیټ څه ته وایي، دا یو داسې پروسس دی چې په دې کې موږ انسیف ایکټ او انسیف کنډیشن آیډنټیفای کوو په کوم ځای کې چې ورک کېږي، اکټیویټیز کېږي، کار کېږي په یو پروجیکټ کې یا په یو پلانټ کې. او دا موږ دې لپاره کوو چې دغلته کې په سیفټي کې امپروومنټ وشي. که فرض کړه څه خطرات وي، څه ریسک وي، هیزرډز وي، اکسیډنټ انسیډنټ نیر مس چانسز سیوا وي، د هغې لپاره دا موږ یو سیفټي آډیټ دی، دا پروسس کوو چې هغه موږ کم کړو، ریډیوس کړو، ختم کړو، الیمینیټ کړو دغه خطرات. نو د دې بیا موږ سره دوه ټایپس دي. یو ټایپس ته موږ وایو انټرنل آډیټ، بل ته وایو ایکسټرنل آډیټ. نو دا سره زه په تفصیل سره ویم، سکرین طرف ته راځئ، ډیفینیشن ځان سره یاد ساتئ. اوکې، واټ از سیفټي آډیټ. سیفټي آډیټ څه ته وایي، نو د دې انګلیش کې ډیفینیشن دی، تاسو به د دې انسر داسې کوئ. سر د سیفټي آډیټ از د پروسس دیٹ آیډنټیفای انسیف کنډیشن اینڈ انسیف ایکټ the plant and recommended safety improvement. okay, unsafe act یا unsafe condition دا دواړه موږ سره سیفټي آډیټ کې راځي، صحیح ده. وی سیفټي آډیټ چې دا یو داسې پروسس دی
چې په دې کې آیډنټیفای کوو مونږه انسیف کنډیشن او انسیف ایکټ د پلانټ یا په پلانټ کې یا په پروجیکټ کې اینڈ ریکمنډډ سیفټي امپروومنت او چې مونږ ته پته ولګي دغلته کې اکسیډنټ چانسز سیوا ده یا هیزارډ دي هغه د هغه سیفټي مونږ امپروومنت وکړو چې مونږ د خطراتو نه یا د هیزارډ نه یا د اکسیډنټو نه بچ شو. د دې لپاره سیفټي اډیټ چې دی هغه پروسس دوی کوي نو دغه پروسس کې دوی سیفټي مطلب انسیف ایکټ او انسیف کنډیشن آیډنټیفای کوي په ورک پلیس کې پروجیکټ کې یا په پلانټ کې. او که پرس که دوی ته پته ولګي چې انسیف ایکټ یا انسیف کنډیشن دی د دې د وجې اکسیډنټ کې دی شي نو دوی څو کې په سیفټي کې امپروومنت وکړي او دغه سیفټي امپروومنت د وجې دوی سره مطلب څه نقصان بیان نه کیږي صحیح ده ځان بچ کی یا ورکر خپل بچ کی نو دې ته وایي سیفټي اډیټ. د دې به موږ سره ټایپس دي راځي ټایپس ته یو ته وایي اوکې نو موږ سره دوه ټایپس یو ته انټرنل اډیټ بل ته ایکسټرنل اډیټ. انټرنل اډیټ هغه ته وایي مطلب دا یو دندننی اډیټ دی په دې کې مطلب د سیفټي کم منیجمنت ټیم دی یا کلاینټ چې هغه خپل کسان تیار کی او ټایم لور کې چې په دې ټایم باندې تاسو د سایت وزټ وکړئ او یا اډیټ وکړئ صحیح ده. نو لیس ایکسپنسیو مطلب دا دی چې دا انټرنلی اډیټ ته په دې کې څه خرچه مرچه نه راځي. auditor already know the business so no that can be realistically achieved مطلب دا کوم اډیټران چې دی اډیټ والے چې دا ټیم چې دوی ته الریډي پته چې په دې سایت کې کم کم اکټیویټیز دا کم کم هیزارډ دي یا کم کم اکسیډنټ راتلی شي صحیح ده الریډي ته پته. امپروز اونرشپ اف ایشو فاوند وکړي چرته یو مسله دغلته کې دوی فایند اوټ کی یو مسله دوی ته مخ دراشي یا معلومه کی آیډنټیفای کی نو په خپل دوسو کې امپروومنت پکې کی په خپل امپروو کی دالته بیلډ کانفیډنس انټرنلی او دا مطلب انټرنلی کمپیټنس چې هغه وکړي د بیلډ صحیح ده. مطلب انټرنل اډیټ څه ته وایي دا یو داسې اډیټ دی چې دا سیفټي منیجمنت ټیم یا کلاینټ خپل یو داسې ټیم جوړ کړي او ورک پلیس ته یا سایت ته ولیږي او هغوی ته وایي چې تاسو هلته کې انسیف اکټیویټیز یا انسیف کنډیشن چې دی هغه فایند اوټ کړئ صحیح ده نو دې ته وایي انټرنل اډیټ. اوکې بل موږ سره ایکسټرنل اډیټ. ایکسټرنل اډیټ هغه ته وایي بهرنی اډیټ او بهر نه یو ټیم راشي یا تھرډ پارټي بهر نه خپل یو ټیم راولېږي چې تاسو په دې ورک پلیس کې مطلب آیډنټیفیکیشن وکړئ چې دلته کې کار چې هغه سیف طریقې سره کیږي یا انسیف طریقې سره صحیح ده. نو دا انډیپندنٹ اف any internal influences دا بالکل آزادي دو د چا په دباو مباو کې نه راځي دا یا د ګورنمنت کسان راشي ټیم راشي یا تھرډ پارټي والے کسان راشي مطلب وہ پروجیکټ کې د چا نه هم یره نه کوي او پروجیکټ د لاړ شي سایت ته ولته کې انسیف ایکټ او انسیف کنډیشن چې هغه فایند اوټ کی او ځان سره مطلب په پیج ولي کې ټیک ده. نو فرش فیر اف آی بالکل دو موږ چې په سرو سترګو نه فرش فیر اف آی مطلب بالکل د چا د نظر د لاندې نه بالکل د چا په انډر کې نه اختیارات کې نه دو خپل اختیارات لري. may have wider experience of different types of workplaces د دو سره غټ ایکسپیرینس په مختلف ورک پلیسز کې صحیح ده ډیر ځنه ته ورک اډیټ کړي وزټ کړي نو د دې د وجې دوسرا خ تجربه ریکمنډیشن افن کیری ویټ او دوسه کې ریکمنډیشن دو غلطه کې فایند اوټ کی کم هیزارډز انسیف ایکټ یا انسیف کنډیشن دو فایند اوټ کی دو آیډنټیفای کی اوزان سره ولي کی اوزان سره یو سی افټر ډیټ دوی بیا کلاینټ ته ایمیل وکي چې راستا په پروجیکټ کې یا ستا په سایت کې دا نقصانات دي دا د انسیف اکټیویټیز روان دي دا انسیف کنډیشن دي د دې د امپروومنت لپاره تاسو امپلیمنټیشن وکړئ یا فریکاشن مېر چې دا غو کې ځکه چې چاته نقصان ونه رسي نو دې ته ایکسټرنل اډیټ صحیح ده. مو سره اډیټ موږ د اډیټ بیا دوه قسمونه دي ایکسټرنل اډیټ او انټرنل اډیټ صحیح ده. سیفټي اډیټ دې ته وایي چې په ورک پلیس کې انسیف اکټیویټیز یا انسیف کنډیشن دی د هغې آیډنټیفیکیشن له یو داسې یو ټیم جوړ شي هغه ټیم یو پروسس کوي هغه پروسس ته بیا موږ څه ویو سیفټي اډیټ وایو صحیح ده. دا نننۍ زموږ ویډیو وه امید لرم ستاسو به خوښه شوي او زموږ کمنټ باکس کې خپل کمنټس پرېږدئ رایې وکړئ زموږ حوصلې لپاره او ویډیو لایک کړئ شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.